أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مؤمنون اتلسم سپارہ آیات نمبر 80 آیات نمبر 78 نمبر آیات وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون دا دلیل عقلی دی چې د نفي د شرک په شرک اعتقادي باندې ذکر کی وهو الذي او الله هغه ذات دی انشأ لكم السمع انشأ چې پیدا کړی دی لکم تاسو د بارا السمع غوګونه والابصار او سترګي والافئده او زړونه قليلا ما تشکرون لغون د شکر ادا کوي تاسو یعنی دومره لوی منعم ذات چې په تاسو باندې دومره انعامات کړی دي چې غوګونه درل درکړي دي چې په دې باندې تاسو اوریدل کوئ سترګې درکړي دي چې په دې باندې تاسو لیدل کوئ زړه او دماغ درکړي چې په دې باندې سوچ کوئ نو تاسو د الله تعالی شکر نه ادا کوئ او تاسو ډیر کم شکر کو د الله تعالی مو ادا کړی نو دا به ټیکو نو تاسو نه غوندګي شکر د الله تعالی نه دی ادا کړی او حال دا دی چې دا نعمتونه درکړي دي نو د دې شکر دا دی چې تاسو چې کوم دی ایمان راوړی د شرک نه چې کوم دی توبه وباسه او چې کوم نعمت الله درکړي دي نو څنګه الله تعالی حکم کړی چې اک شان دي تاسو استعمال کړئ غوګونه دي نو په دې غوګونو باندې تاسو حق واورئ قرآن په واورئ سترګې الله درګړي په دې باندې حق کوی نه چې کوم الله حکم کړی هغه به کوی نه او چې د کوم چیز الله حکم کړی چې دې ته مګورئ نو الته به نه ګورئ زړه او دماغ الله درکړي نو په دې باندې د الله تعالی په مخلوقاتو کې سوچ او بچار وکړئ سوچونه وکړئ چې خدای د اسمان څومره غټ پیدا کړی څومره ښکلی پیدا کړی دی نو دا ټول چې الله تعالی دومره انعامات کړي دي نو پکار ده چې تاسو شکر ادا کړئ او شکر د دې دا چې لومړی تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې وهو الذي الله ذات دی انشأ چې پیدا کړی دی لکم تاسو د پاره السمع غوګونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه قلیلا ما تشکرون لو غوند شکر ادا کوئ تاسو وهو الذي او الله ذات دی ذرأ چې خواره کړي تاسو کوم تاسو لره ذرأ چې خواره کړي کوم تاسو لره فی الارض پزمکه کې و الیه تحشرون او هغه طرف ته تاسو جمع کولی شئ یعنی الله تعالی تاسو په دې ځمکه کې خواره کړي تاسو نسل ډېر کړي دي او بیا دوباره عمره تک به هغه الله تعالی طرف تی پورز د قیامت په ټول الله طرف ته جمع کیږي او الله تعالی له د خپل کړو حساب او کتاب ورکوي وهو الذي الله ذات دی یحیی جد ژوندي کول کوي و یمیت مړه کول کوي وله اختلاف الليل والنهار او خاص هغه د پاره دی بدلیدل د شپې او د ورځې افلا تعقلون آیا پستاسو عقل نه لرئ یعنی هغه الله چې هغه ژوندي کول کوي هغه مړه کول کوي
د نش نه انسان شته انسان ماشوم الله تعالی پیدا کی د مور په خېټه کې دغه تربیت کوي بیا د دنیا په خېټه کې دغه تربیت کوي نو دا پیدا کول هم الله تعالی کوي او بیا د مړه کول هم الله تعالی کوي او په دې شپه او ورځ کې دا اختلاف راوستل دا بدلون راوستل دا هم الله تعالی کوي کله شپه راولي کله ورځ راولي 21مه سپاره کې غالبا الله تعالی فرمایي زه تاسو باندې ټوله ورځ دا در باندې ورځ کوم او تاسو دپاره د شپې دپاره د آرام دپاره شپه در باندې څوک زه در باندې شپه نه راولم نو بل اله ستاسو شته دی چې تاسو باندې شپه راولي او ټوله ورځ در باندې شپه ټوله شپه در باندې شپه کومه ټول عمر نو ستاسو بل اله شته دی چې تاسو باندې ورځ راولي د معاش دپاره نو دا شپه راوستل او ورځ راوستل دا هم الله تعالی راولي او بیا په دې کې دا بدلون کله شپې اوږدېږي کله ورځې اوږدېږي دا بدلون هم الله تعالی راولي د ټول دنیا خلق راغون شي نو په دې کې بل څوک بدلون نشي راوستي صرف الله تعالی داسې ذات دی چې په دې شپو کې بدلون راولي او په دې ورځو کې وهو الذي الله ذات يحيي ژوندي کول کوي او یمیت مړه کول کوي وله اختلاف الليل او خاص هغه دپاره دی بدلول د شپې والنهار او د ورځې افلا تعقلون آیا بس تاسو عقل نه لرئ بلکې قالو دوی وایي د دومره نعمتونو د الله تعالی د دومره قدرتونو باوجود دا ظالمان وي بل قالو بلکې دوی وایي مثلا په مثل ما د هغه څه قال الاولون چې ویلي وو د دې اړومبنو خلکو دی د ړومبنو خلکو په شان دي دا اوسني کافران چې دي نو دا د مخکنو کافرانو په شان دي خبره کوي خبره څه وه خبره دا وه چې د مرګ نه د وروستو د زندګۍ نه به انکار کو د قیامت نه به انکار کو د جنت جهنم نه به انکار کو او هغه انکار به یې داسې کو قالو دوی ویل اذا متنا هر کله چې مونږ مړه شو وکنا او شو ترابا خورې وعظاما اډوکي انا لمبعوثون نو آیا مونږ به دوباره ژوندي کیږو دا به دی استفهام انکاری دی دی به د انکار دپاره دا خبره کوله چې آیا مونږ مړه شو او بیا مونږ خورې شو او اډوکي شو نو آیا مونږ به دوباره ژوندي کیږو دا خبره خو چې کوم دی عقل نه مني مونږ دوباره ژوندي کېدل بیا پکې نشته دی نو دوباره ژوندي کېدو نه به انکار کو نو څنګه به چې مشرکین مکه وو هغوی به د دوباره ژوند نه انکار کو نو دقه شان د دې نه مخکې مشران چې تېر شوي نو دی به هم د هغوی خبره کوله هغوی به هم دقه شان دی اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون آیا موږ به دوباره ژوندي کېږو نو دې مشرکانو به هم د مخکنو مشرکانو په شان خبره کوله چې موږ مړه شو خورې شو ډوکې شو نو بیا دوباره ژوندي کېدل نشته څنګه به انسان دوباره ژوندي کېږي دا خبره به یې کوله لقد وعدنا او دی به دا خبره هم کوله لقد وعدنا او په تحقیق سره وعده کړی شوی وه مونږ سره نحنو مونږ سره و آباؤنا او زمونږ مشرانو سره هذا دا وعده د قیامت والا وعده من قبل مخکې د دینا ان هذا نو دا وعده الا اساطیر الاولین مگر د پخوانو خلکو د دروغو کیسې وي دی به وي زموږ مشرانو ته هم خلکو دا وعده به پیغمبرانو کوله چې تاسو به دوباره ژوندي کېږئ او الله تعالی به سره حساب و کتاب کوي او موږ سره هم نبي علیه السلام دوی ته موږ سره هم موږ سره ته وعدې کوي نو دا مخکنو پیغمبرانو وعدې هم علیاذ بالله دروغ وي او ستا دا وعده هم علیاذ بالله دروغ ده موږ خو څه ونه لیدو دا خو د مخکې نه دا وعدې را روانې دي او موږ ته وایي تاسو به دوباره ژوندي کېږئ نو موږ خو یو کس ونه لید چې د آخرت نه دوباره دنیا ته راغی دا خبره خو رښتیا نه شوله دا ټولې خبرې ستاسو دا چې دي والعیاذ بالله دا د دروغو کیسې دي د پخوانو خلکو پخواني خلک به چې کېناستو یو بل ته به کیسې کولې د دروغو دیو داسې شوه ښاپېری داسې شوه دا د دروغو کیسې چې کوم دي تاسو کوئ والعیاذ بالله قل او فرمایه ورته پاکه حبیبه لمن الارض د چا په اختیار کې د ځمکه ومن او هغه څه فیها چې په دې ځمکه کې دي ان کنتم تعلمون کو چېرې تاسو پوهېږئ مشرکانو چې کله دا خبره وکړله چې لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین چې موږ سره هم دا وعدې کړې شوي دي او زموږ مشرانو سره هم دا وعدې کړې شوي دي خو
خدا وعده ټولو ته دروغ وعده وي او دا د پخوانو خلکو د دروغ کیسې وي هغه رښتیا نه شولې قیامت خو رانغی نو الله تعالی جواب ورکو نبی علیہ السلام د الله تعالی فرمایي قل او فرمایا وته لمن الارض د چا په اختیار کې د ازمکا ومن فيها او هغه څه چې په دې ازمکا کې دي ان کنتم تعلمون ګجر تاسو پوهیږئ نبی علیہ السلام د الله فرمایي چې دا ظالمان به وي سيقولون زرد جدوی به وی لله چې خاص د الله تعالی د پاره د دې ازمکه او پزمکه کې چې سدي د ټول اختیار خاص الله تعالی سره دی قل نو الله تعالی فرمایي نبی علیہ السلام ته او فرمایا افلا تذکرون آیا پس تاسو ولی نصیحت نه قبلوي چې دا هر څه اختیار الله تعالی سره دی د دې ازمکه اختیار پزمکه کې چې سدي د ټول ملکیت الله تعالی دی او دا خبره منه نو دک الله تعالی به تاسو دوباره بیا ژوند دي دا سچ په دې دنیا کې دي دا ټول د الله تعالی ملکیت ته په دې ټول باندې د الله تعالی قبضه او قدرت دي او دا ټول الله تعالی پیدا کړی دي او چې کله الله تعالی دا هر څه پیدا کړی دي داغه ملکیت ته نو هغه دوباره را پیدا کول ګران کار خو نه دی د انساني ذهن مطابق خو یو شیز په لومبي ځل باندې جوړول ګراني په دویم ځل باندې بیا آسان نو الله تعالی ته خو دواړه ځلونه یو شان دي چې د الله تعالی ملکیت ته ظالمانو تاسو نصیحت ولې نه قبلوي قل او فرمایو ته پاک حبیبا مر رب السماوات السبع سوق دے رب د اسمانونو وو ورب العرش العظیم او سوق دے رب د عرش عظیم دا غلوی عرش سوق مالک دی او سوق رب دی نبی علیہ السلام د الله فرمایي دین دا تاسو کا چې د وو اسمانونو مالک او رب سوق دی او بیا د اسمانونو د پاسه عرش دی د عرش عظیم مالک سوق دی نو الله وی دی به ضرور وی چې یو الله تعالی د عرش مالک دی او د اسمانونو مالک دی نو بیا الله تعالی فرمایي چې د ظالمانو تو فرمایا چې تاسو د الله تعالی نه ولې نه یریږئ او ځان ولې د کفر او د شرک نه بچ نه ساتئ قل او فرمایا وتا مر رب السماوات السبع سوق دے رب د اسمانونو وو ورب العرش العظیم او سوق دے رب د عرش عظیم سيقولون نظر د جدی بوئی لله چې خاص الله تعالی رب د اسمانونو رب د عرش عظیم دی قل نو تو فرمایا افلا تتقون نو آیا تاسو ولې نه یریږئ چې دومره لوی ذات دی چې د وو اسمانونو مالک او بیا د عرش عظیم مالک دی دا غیر رب دی نو ظالمانو د هغه الله تعالی نه خو یره پکاره شي دوره لوی رب ځکه د اسمان د دې وو زمکو نه الله تعالی دومره لوی پیدا کړل لکه په ګرون کې یو بال پروت او دا نور باره کې فلکیات وللګي چې دا د زمکه نه 13 کروڑ ګنا غټ دی 13 کروڑ ګنا نو بیا دا نور په اسمان کې څومره وړوکی ښکاري نو بیا د لومبي اسمان د دویم اسمان په مقابله کې دوره وړوکی دی لکه په ګرون کې شمال پروت بیا د دویم د دریم په مقابله کې دوره وړوکی دی نو هر یو اسمان د بل نه چې کوم دی دومره وړوکی نو چې د دومره لوی مخلوقات الله تعالی رب دی نو هغه الله تعالی به څومره لوی دی هغه الله تعالی نه خو یره پکار د ظالمانو د الله نه یریږي سيقولون لله زرد جدی بوي چې خاص الله تعالی رب د اسمانونو رب د عرش عظیم دی قل او فرمایا وتا افلا تتقون آیا تاسو ولې نه یریږئ د هغې الله تعالی نه بیا د عرش ته د وو اسمانونو د وو ځمکو د الله تعالی د کرسۍ د هر څه نه الله تعالی عرش د بیا لوی قل او فرمایا ورته من بیده سوک دی بیده چې دغه په قدرت کې ملکوت کل شیء بادشاهي د هر یو څیز ده وهو یجیر او هغه پناه ورکي ولا یجار علیه او پناه نشي ورکېدی د هغه په مقابله کې یعنی هغه الله تعالی چې د هر څیزو بادشاهي ورته حاصله ده په هر څیز ورته قبضه او قدرت حاصل دی کل شیء هر یو څیز د الله تعالی په قدرت کې دی او د الله تعالی په قبضه کې دی او هغه الله تعالی چې چاته وغوړي پناه ورته ورکوي خو د الله تعالی په مقابله کې څوک بل چاته پناه نشي ورکولی چې الله چاته عذاب ورکوي نو د ټولې دنیا د مخلوقات راغونډ شي د الله نه څوک هغه کس نشي خلاصولی ولا یجیرو هغه الله چې چاته وغوړي پناه ورته ورکوي
خو ولا یجار علیه، خو د الله تعالی په مقابله کې څوک چاته پناه نشي ورکولی. دومره لوی الله تعالی دی چې نشي ورکولی. ان کنتم تعلمون، کو چېرې تاسو پوهیږئ ظالمانو چې د هغه الله نه مو خلاصولی نشي، نو په هغه الله باندې ایمان راوړئ. سیقولون زرد چې دی به وي لله، خاص الله تعالی دی چې دغه په هر څیز باندې بادشاهي ده، او هغه الله تعالی چې هغه چاته پناه ورکړي، او د هغه الله تعالی په مقابله کې څوک چاته پناه نشي ورکولی. نو دا کافران سیقولون زرد چې وبوي لله، خاص الله دی. قل او فرمایه ورته ای پاک حبیبه فانا تسحرون، پس څرنګې تاسو اړولی شئ د حق نه. نو چې هغه الله عرض کوي نو تاسو د حق نه ولې ګرځئ، د حق نه ولې مخشور لوئ، حق طرف ته راشه، الله تعالی طرف ته. بل اتیناهم، دا دغه مخکنی خبرې جواب دی چې دی ویلو چې ان هذا الا اساطیر الاولین، موږ سره وعدې شوي دی او دا وعدې خو د دروغو کیسې دي. د هغې جواب الله تعالی ورکو. بل اتیناهم، بلکې د دروغو وعدې نه دي، بل اتیناهم بلکې راوړی دي موږ دوی ته بالحق حق دین، وانهم لکاذبون، او بېشکه دوی خامخا په خپله دروغجن دي. نو الله وی چې دې ته موږ حق دین راوړی دی، حق خبره مو ته بیان کړې ده چې قیامت کې به حساب او کتاب وي، قیامت حق دی، دا ټولې خبرې مو ته بیان کړې دي. نو دا موږ دې ته حق دین راوړی دی، دا د دروغو کیسې نه دي. خو دا ظالمان په خپله باندې دروغجن دي، په خپله باندې دروغ وي، ځکه چې وخت خو لا راغلی نه دی چې کله وخت راشي پته به ورته په خپله باندې ولګي. نو بل اتیناهم بلکې راوړی دی موږ دوی ته بالحق حق دین لره، وانهم لکاذبون، او بېشکه دوی خامخا دروغجن دي. بس وهو الذي الله هغه ذات دی انشأ چې پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره السمع غوږونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه قلیلا ما تشکرون لږ غوندې دا شکر ادا کوئ. وهو الذي والله هغه ذات دی ذرأکم چې خواره کړي یې تاسو فی الارض په ځمکه کې، و الیه تحشرون، او هغه طرف ته به جمع کولی شئ. خواره کړي هم هغه یې او هغه طرف ته به را جمع کېږي هم. وهو الذي والله هغه ذات دی یحیي چې ژوندي کولی کوي، و یمیت او مړه کولی کوي. وله اختلاف اللیل والنهار، او د هغه دپاره بدلول د شپې او د ورځې دي، د هغه په اختیار کې دي بدلول د شپې او د ورځې. افلا تعقلون، آیا پس تاسو عقل نه لرئ؟ بلکې قالو دوی وای مثل په مثل ما د هغې خبرې قال الاولون چې د دوی پخواني مشرانو کړې وه. قالو کومه خبره یې کړې، قالو دوی ویل اذا متنا، هر کله چې موږ مړه شو، وکنا ترابا او شو موږ خاورې، وعظاما او اډوکي، ائنا لمبعوثون، نو آیا موږ به دوباره ژوندي کېږو؟ لقد وعدنا، په تحقیق سره موږ سره وعده کړې شوې وه، نحن و آباؤنا، او زمونږ پلارانو نیکونو سره هم وعده کړې شوې وه. هذا دا وعده من قبل مخکې د دې نه، قیامت والا وعده د دې نه مخکې ورسره شوې وه. ان هذا نه د دا وعده الا اساطیر الاولین، مگر د پخوانو خلکو د دروغو کیسې دي. قل او فرمایه ورته پاکه حبیبه لمن الارض، د چا په اختیار کې د ځمکه، ومن فیها، او هغه څه چې په دې ځمکه کې دي. ان کنتم تعلمون، کو چېرې تاسو پوهیږئ. سیقولون چې زر د چې دوی به ووایي لله، خاص د الله تعالی په اختیار کې دي. قل تو فرمایا افلا تذکرون، پس آیا تاسو ولې نصیحت نه قبلوئ؟ قل او فرمایا ورته من رب السماوات السبع، څوک دی رب د اسمانونو وو، ورب العرش العظیم، او څوک دی رب د عرش عظیم. سیقولون لله، نو دوی به زر د چې دوی به ووایي لله، چې خاص الله تعالی دی چې رب د وو اسمانونو او رب د عرش عظیم دی. قل او فرمایا ورته تو افلا تتقون، نو آیا تاسو ولې نه یریږئ د هغه لوی الله تعالی نه؟ قل او فرمایا ورته من بیده، څوک دی چې د هغه په لاس کې، د هغه په قدرت کې ملکوت کل شیء، بادشاهي ده د هر یو څیزو، وهو یجیرو، او هغه پناه ورکي، ولا یجار علیه، او پناه نشي ورکولی څوک د هغه په مقابله کې. ان کنتم تعلمون، کو چېرې تاسو پوهیږئ. سیقولون لله، نو دوی به ووایي لله، چې خاص الله تعالی دی. قل نتو تو فرمایا فانا تسحرون، پس څرنګې تاسو اړولی شئ د حق نه. بل اتیناهم، بلکې موږ راوړي دي دوی ته بالحق حق دین، وانهم لکاذبون، او بېشکه دوی په خپله باندې خامخا دروغجن دي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
الحمدلله رب العالمین.